نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة، وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا محبوب رب العالمین. ډیرو معززو سامعینو، حاضرینو، مشرانو، همزولو، معشومانو، محبینو، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اسلامی څلورم میاشت ربیع الثانی نن د هغې نهم ورځ ده. الہ العالمین جل جلاله رب متعال د زمونږ او د ستاسو ټول ګناهونه معاف کا، او په دغه میاشت کې او په ټول کال کې زمونږ او د ستاسو ټولو د رب متعال اطاعت نصیب کا. په دغه میاشت کې ربیع الثانی، په دغه میاشت کې امام الاولیاء محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه د هغې په 11 ورځ باندې د نن 9 ربیع الثانی دی، اتوار په ورځ باندې 11 ربیع الثانی، په 11 ربیع الثانی باندې شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله تعالی علیه وفات شوی دی. په دغه میاشت کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه داغه د ایصال ثواب لپاره چې هغه ته بڑی 11ویں شریف ولګي، یو لسم ځوان پیرانو پیر رحمت الله تعالی علیه امام الاولیاء هغه پس خلق ایصال ثواب کوي، صدقه او خیرات او ذکر او اذکار د الہ العالمین چې څومره عبادت ته هغه عبادت وکاو داغه ثواب ټول مردگان اهل اسلام خصوصا شیخ عبدالقادر جیلانی
رحمت الله تعالی علیه پسې خلق وبخي. دا د هغې میاشتا او مونږه دلتا بار بار په دغه 15 کلو کې یا پشپغو کلو کې مونږه بار بار د شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله تعالی علیه فضائل دا هغه مبارک علمی مقام او دا هغه مبارک کرامات دا هغه مبارک خصائص په دغه ټولو باندې تقریبا هر کال مونږ بیانات کړی دي. نن بس مونږ استادو موضوع په یو خاص ټاپک باندې نن به مونږ د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه چې هغه خو امام الاولیاء دی هغه فضائل نن نه بیانو یا داغه مبارک کرامات یا داغه مبارک سوانه یا علمی داغه مبارک سه مقام دی هغه مونږ بار بار بیان کړی دی. نن او دا نن چکم په ټاپک باندې په کومه موضوع باندې زار ته خبره کومه دا زمونږ او پتاسو کې کمزوریم ده او زمونږ او پتاسو کې د دې خبرې کمیم ده. باید چې په هغه خبره باندې خبره وشي چې د کومې خبرې کمای د کومې خبرې ته په معاشره کې هغه ته ضرورتي. نن به مونږ او تاسو موضوعي د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه تعلیمات او ارشادات امت محمدی د پاره صلی الله علیه وسلم پکار دا چنن دغه تقریر نه بعد مونږ او تاسو الحمدلله په نسبت باندې ځان ته هر یو قادری وایو چې د غوث پاک رحمت الله تعالی علیه په سلسله کې د چا مریدان یو نو مونږ ځان ته قادری وایو الحمدلله. تصوفا په تصوف کې څوک به چشتی څوک به سهروردی څوک به نقشبندی دا ټول سلسله په خپل ځای باندې د اولیاء کرامو سلسله دي. خو چې څوک ځان ته قادری وایي چې زه قادری یم آیا هغه کس ته وګوري چې د شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی په تعلیماتو باندې روان هم دی او که اسې برای نام دی هغه مبارک چې کوم ارشادات دي امت لپاره مونږ او تاسو ته دغه اولیاءو څه تعلیمات پرې خو دي مونږ او تاسو ته یې څه ارشادات پرې خو دي او دا یې د لپاره پرې خو دي چې که تاسو عمل کوئ عمل او د عمل والا خلق یې اسې د چغو والا خلق نه د عمل والا خلق یې نو دا تعلیمات د غوث پاک مبارک پرې خو دي د پاره دي چې زما په سلسله کې چې کوم مرید او قادری دی او هغه تک کوي چې هغه په دغه تعلیماتو باندې روان شي نو ماته بر ورسي. نن ته په زبان باندې څومره قادری په دعوه باندې څومره قادری او نن ته په عمل باندې څومره قادری چې کوم تعلیمات د شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دی رحمه الله هغه تو څومره فالو کی پاغه باندې تا عمل څومره کړی دی صرف په خله باندې وینا دا په هر سیز کې اسانه ده دا یاد لرئ په خله باندې وینا په هر سیز کې اسانه ده که یو سړی وایي چې یاره زه په دې فیلډ کې او په دې کې زه دومره یم او زه دومره یم اکه دنیوي وي او که هغه اسلامي نو په زبان باندې اظهار او اقرار دا ډیر آسان دی خو عملی توګه باندې چې ته د یو شی اظهار کولای شي او په عمل کې ستا یو سیز ښکاری ته بیا دا دعوه کولای شي چې زه دا پلانکای یم
اوس یو انسان دی حضور علیہ السلام مبارک ذات سره څوک د محبت دعوه نه کا او دا د زمونږ او د ستاسو د ایمان حصم ده او کاغې نه مونږ او تاسو یو قدم مخکې لاړ شو زمونږ او ستاسو رب دی د محبوب علیہ السلام رب دی خالق کائنات دی رب متعال جل جلاله اغه سره مونږ او تاسو د مینې او د محبت دعوه ده چې مونږ خپل رب سره مینه کوو مونږ خپل محبوب علیہ السلام مبارک سره مینه کوو صرف په زبان باندې دا ویل دا آسان دي خو په عملی میدان کې رب سره تا مینه دا او دا هغه اظهار کړل دا بیا ګران کار دی رسول کریم آقا علیہ السلام سره مینه دا او بیا په عملی میدان کې ضرورت راشي بیا دا هغه اظهار بیا په کار د چوي ورنا ستا قول او وینا او ستا فعل کار بیا پاگے کی تضاد دے یو انسان منز نکا پا پابندی سرا او وغوائی چه ما رب سر مین دا دا اس عجیب خبر دا یو انسان دا رب حلال تا حلال نوائی دا رب حرام تا حرام نوائی چې کوم ما ته رب ویلی چې دا حلال دی او دا حرام دی هغه اپوزیټ روان دی الټا سایډ روان دی او وایي چې ما رب سره مینه ده کوم احکام چې رب لا یزال جبریل علیہ السلام په واسطه باندې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام له د دین او د اسلام په شکل کې ورکړي هغه په خپل ژوند کې نه فالو کوي پاگی باندې عمل لکا او وای چې ما رب سره مینه ده رب چې کوم حقوق دی هغه په عمل کوي او وای چې ما رب سره مینه ده تاسو په ناس تو خلقو کې څوک ور سره دا خبره منه څوک تیارې نبی علیہ السلام مبارک په سنتو باندې عمل لکا چې کوم سنت دي هغه تاسو ټول ته الحمدلله یاد دي سره دا غي بیان ته ضرورت نشته مؤمنان یې الحمدلله مسلمانان یې نبی علیہ السلام مبارک سنت خیسته سنت ټول یخل سنت چې قران کریم کې الله مونږ ته فرمایلی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الله فرمای زما محبوب علیہ السلام مبارک په طریقو کې یو طریقم بدرنګ نشتا هر طریقه خپل دا چې ما رب جل جلاله ورته خپل ویلی دی او ما محبوب علیہ السلام ورته خپل ویلی دی او په ما کې هغه طریقه نشته او زه محب رسول زاغه نفعل کوم او زه عاشق رسول صلی الله علیه وسلم څوک ور سره منه تاسو څوک تیارې چې داسې انسان تا عاشق رسول ارتخکاری ګورې صاحبانو دا یاد لرئ د هر چیز علامات وی علامات بغیر د علامونه هغه چیز معتبر نه دی دا تاسو په نسبت باندې نه دی معتبر هر یو چیز اوس ګیټ اپ د هر یو شی ډاکټر دی داس یو ذات ډاکټر جوړی داس یو طریقه باندې کتا ته ونه وای چې زه ډاکټر یم هغه ډاکټر ښکاری دا دغه مجبوری ده په معاشره کې عالم دین یو داسې لباس او لباده دا چې هغه واغوندي هغه کتا ته ونه وایم هغه ښکاری چې دا عالم دین دی داسې په دنیا کې هر یو چیز وګوره د هغه علامات دي او په هغه علاماتو باندې بغیر د اظهار نه چې اظهار یې نه کړای ما او تا رنگساز پیژنو کپڑوں نه پیژنو پینٹر پیژنو کپڑوں نه پیژنو مستری پیژنو کپڑوں نه پیژنو کاریگر گلکار پیژنو کپڑوں نه پیژنو دا څومره ټول پیژنو خو عاشق رسول ما او تا نه پیژنو عجیبه خبره ده عاشق رسول وی محب رسول وی ځان ته وایي کنه خو ظاهر یا غسی نه
سیبا دا صرف دعوه دا دیتا ویلکه کی دعوه دغه دعوی دا پارا دلیل پکار دے دلیل او اغا دلیل ظاہر برابر اول پا سنتو دا نبی علیہ السلام مبارک بان ولی زما استا مغرب نه متاثر یو ته چې متاثر کږي رسول الله مبارک نه ولی نه متاثر کږي ته چې د مغرب طریقو نه متاثر کږي ته د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنتو نه ولی نه متاثر کږي ښکارا خبره ده په دې کې څه بل دویمه خبره خو نشته سیده خبره ده یا بستا زندگی په سنتو باندې برابرۍ او یا بنی برابر که په سنتو باندې نه برابر دا ښکارا خبره ده چې ته د نبی علیہ السلام مبارک د زندګۍ نه متاثره ښکارا خبره او چې ستاز ژوند او زندگی په سنتو باندې برابرۍ دا د دې خبرې دلیل دی چې ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ژوند او زندګۍ نه متاثره یې ښکارا سیده خبره ده عمدغه سے خبره ده چا ده د قادرین ده چې ته د امام الاولیاء محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی سے پنم باندې 11ویں شریف هم مناوي بڑی 11ویں شریف او د هغه چې کوم تعلیمات دي د هغه تعلیماتو ذره برابر ستا په عمل کې په زندګۍ کې نشتا دا صرف دعوه ده او دی ته ویل کېږي دعوا بلا دلیل دا مون قابل قبول ندا دا دین قابل قبول ندا دا غوث پاک سے مبارک قابل قبول ندا دا رسول اللہ قابل قبول ندا دا رب قابل قبول ندا اسی خبر اسی زقادریم پا دینیت باندے دا اغا مبارک تعلیمات و ارشادات دیر زیاد تی خو چیت چکم تاسو دا پارا پکار دی یو دو دریز بیانوم ټولنا اول کتاسو د شیخ عبدالقادر جیلانی سے یو کتاب دی فتوح الغیب پنوم باندې کیدی شي دا خدای په عربی کې کیدی شي اردو ترجمه به راغلی فتوح الغیب او د مبارک چې دا زندگی کې څومره تقریرونه کړي څومره درسونه کړي هغه ټول درسونه د مبارک پاغه کې را جمع کړي دي مکتوبات تی پکې مکتوب نمبر 1 او مکتوب نمبر 2 څنګه 78 80 پورې مکتوبات مکتوب ویلکږي لیکلی شي وشتا مکتوبات تی پکې ډېر لیکای دا پکې تاسو هغه وګورئ فتوح الغیب د شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی چې هغه پکې څه ویلي دي خپل مرید ته خپل نسبت لرون کی تا د شیخ عبدالقادر جیلانی سے سره په تصوف کې دعوا کون کی د پاره هغه څه لیکلي دي ټولو نه اول هغه په تعلیماتو کې څه دی هغه په تعلیماتو کې دا دی چې ټولو نه اول با انسان خپل تعلق او ربط خپل رب سره جوړي دا خبره واوري هغه چې څنګه موحدو کنا څنګه موحدو غوث پاک رحمت الله تعالی علیه په توحید باندې فتوح الغیب کې دا هغه مکتوب وګوري مکتوبات یې وګوري حیران بشي ته چې دا توحید مبارک څنګه بیان کړی دی هغه مبارکي چې ترڅو پوری انسان تعلق دا خپل رب سره جوړ کړی نه او ترڅو پوری انسان پر رب باندې باور او اعتماد او توکل دا پیدا شوی نی او ترڅو پوری انسان د ټول مخلوقاتنا چې دا څومره مخلوقات دي د ټول مخلوقاتنا هغه تما کټ شوی نی دا تمه والا تعلق دا یا پرې کړی نی دا یا ختم کړی ترڅو پوری نی غوث پاک مبارک فرمای ولی خو پرې ولی دا انسان کامل مسلمان هم آگے پوری نشي جوړې دی تب د ټولو خلقو نه تم کټ کې ټولو خلقو نه چې څومره زمینی خلق وي دغه ټولو خلقو نه به تم کټ کې تب هغه سره میلا وګیم میل میلا بمر سره کوي الیکس الیک بمر سره کوي مینا او محبت بمر سره کوي احترام او عزت بمر ته کوي ارڅ تم باندې کوي
دا به مکمل ختم کړي په دغه زړه کې چې ترڅو پوری یو انسان په تبه باندې غوث پاک مبارک فرمای مخلوقات نه کوي او اخیرنۍ جګړه چې په زړه کې د تمن خطي شیخ عبدالقادر جیلانی سے فرمائی دا انسان په یو لار باندې الله تعالی ته نشي رسید ہدایت لري ټول باور او اعتماد په چا باندې کړي دا په رب باندې کړي دنیا اسباب به استعمالي توکل تعریف دا دی چې دنیا اسباب استعمال کړه او اعتماد پچا باندې وکړه اعتماد پر رب باندې وکړه دې ته توکل ویل کېږي لکه څنګه یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لراغی حضور په اوخه باندې حضور مبارک ته فرمایي اوخه پرېدم په الله باندې توکل وکړم که اوخه او تړم په پړی باندې بیا په الله باندې توکل وکړم څه شی وکړم دا سه پرېدم بس په الله باندې حضور مبارک ورته فرمایي اوخه او تړه دا غینه پس په الله باندې توکل او اعتماد وکړه یعنی دنیا اسباب استعمال کړه خو مؤثر یې مګړه اسباب مؤثر مګړه دا سه مو آیا چې بس چې دا پخینه ما او تړه لګنه دا هیڅ حکم نشي بوتلای دا اوس ته اسباب مؤثر غړي دا سی وایي چې خپینه مې او تړله چې رب خوخي ان شاء الله تعالی دا هیڅ حکم نشي بوتلای اعتماد الله په ذات چې دا تعلق دا رب سره زدا نه وایم ته اولیاء کرام لمزه دعا تر اخلا مسنون دا مزارات د زمونږ او د ستاسو د پاره دی الله ته وسیله کوي دلته فیوزات او برکات دي خو رب چې څنګه ذات ته داسې ذات نشتا رب باندې به داسې اعتماد کوي چې دا به ایمانی دا به بروسي دا به توکلی دا به اعتمادي چې زما رب په هر ځای کې ما سره هر څه کولی شي او زما رب ما په دنیا او په ژوند کې هر حال نه وستای شي هر تکلیف نه وستای شي یو ځل شل ځل وستای شي او زما دا بند لارې دا نا امید لارې دا راپورې لارې دا رب لا یزال ما ته فراخ کوله ولې شي چې څومره ستا اعتماد قطع کږي دومره د ایمان معیار کمزوري کږي او چې څومره د اعتماد مضبوطی دومره د ایمان اعتماد سره مضبوط دی ګوره په خپل باندې شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی په الله تعالی باندې څومره اعتماد وو یو واقعیا یار ته بیانوم ځکه چې انسان په خپل باندې شي په تعلیماتو کې کومه خبرې په تعلیماتو کې نو په کار دار چې انسان په خپلم بیا په الله تعالی باندې اعتماد خوې کنه ډیر دی وخت کم نه زیارته یو واقعیا بیانوم او دا کتاب د غنیت الطالبین او دا سه نور ډیر کتابو دا واقعیا ذکر کړی دا تاسو بکې دې شي اوریدلی اعتماد یا دا حلو د مبارک وړو کې ماشومو لسو دولسو دیارلسو کلو وړو کې ماشوم او مبارک فرمایي چې شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب چې ما د تعلیم او د تعلم داغه د زدکړې یو اراده مو وکړه چې زلات شمو علم دین حاصل کړم قران او حدیث ذکرم نبی علیہ السلام دین نه خبر شم چې زخپل والده صاحبه ام الخير فاطمه رحمت الله تعالی علیها او دا یاد لره ګوره غوث پاک رضی الله تعالی عنہ دا پیدا شوی دی په 470 هجری کې او وفات شوی دی په 561 هجری کې نن نظر کاله مخ کې تیر دی 90 کاله یا یو 90 کاله عمر کې مبارک دنیا لته دی یو ناشنا عالم تیر دی خلک خو د پیر صاحب په نوم باندې پیژني و چې د علمی معیار وګوري ابن تیمیه او ابن جوزی غوندې خلک د غوث پاک مبارک په درس کې کینی وي دا سه شخصیت تیر دی مبارک فرمای چې ما اراده وکړه چې زلات شم بغداد لا وړوکه ماشوم چې کله چې کور نه بهر راوته ما والدې صاحبې را لا
سلویخ اشرفی یا دینار چې په هغه زمانہ کې به د سرو زرو نه جوړېدې سلویخ اشرفی یا دینار دا یې را لاندې پټ څونکې ماشومو او قافلې خلک نورمو بغداد شریف لتله د علم د حصول لپاره زم پکې مور هغه خلکو سره روان کړم مور را لاندې په کمیز کې پستن او پتار باندې وګنډل چرنورت نشي یا که چرته ماشومي او د کېږي چې څوک یار نوان اخلي لاندې په کمیز کې را لپټ وګنډل سلويخ دینار سلويخ روپۍ خو چې کله کور نه راوته ماته وی چې بچي دروغ بنوای په یو صورت کې بم دروغ نه وای چې څنګه حالت در باندې راشي چې څه وی بس هغه سی وایا ځکه نبی علیہ السلام فرمای الصدق ينجي والكذب يهلك حضور مبارک فرمای رښتیا ویل اخرم انسان له نجات ورکي او دروغ اخرم انسان هلاکي دا حدیث دی مبارک فرمای چې کله روان شوم او قافله صحت پورې لاړه همدان دا د یوځي نوم دی د هغه ځایونو کې کله چې همدان ته ورسېدا الته ډاکوان راواتاو لارې شکون کیو څه کسانو داغه سردارو هغه ورتناستو د زمونږ ټوله قافله یې ایثار کړه او د قافلې خلکو نه ارڅ وخښته چې څه شی ور سره او ارڅ تر وخښته وې زما شوم ما په دې خیال باندې ز پرې خو د مچ د سره بچ شي مړه او ما شوم دی خو خیر زه ولاړم ما ته هیڅ منوي او ټولو خلکو نه ارڅ وخښته وې چې اخر کې د قافلې په یو طرف کې ولاړم او یو دغه لټکون کو نه یو لټکون کې ډاکو راغی او ما تی وی چې تاسو سره ششتا چې ما ورته چې او ما سره سلويخت اشرفي وي شترا سره نو چې داسې څوک په دغه ټیم کې ارچا ته دروغ کاری چې دا خو دروغي دی حالت ته وګوره لټکولو ټیم ته وګوره او دای دیوا کې خلکو سره چې یې چې ما سره نشتا ګوره الله په ذات باندې توکل ته ګوره او ما سره شتا غوث پاک سے فرمایي چې دا کس ته ازما خبره داسې دروغ غونډه ښکارا شو وی چې دا غونډه غپ لګي سران را باندې تیر شو بل کس را باندې راغی وی چې راته وی داسې طرف او ګټ کې ولاړې سر سرشتا چې مورته چې اوینه د لاندې په کمیس کې را لمور څلويخ اشرفي د سرو زرو پستانو پتار باندې ګډلې شترا سره ما سره سلويخ روپې شتا هغه تم دا خبره ناشنا ښکارا شو دواړه لاړه او سردار د قافلې لورته چې دلته یو ماشوم دی هغه داسې ټولم لوټ کړه ټولنم هر څه واخیسته او ماشوم پاتې دی خو هغه چې ما سره چې سلويخ اشرفي او دینار شته چې مال دا ماشوم راولې کله چې دا ماشوم غوث پاک سے مبارک وډکایو ولرای وسته قافلې والا ورته چې تا سره ششتا ورته چې او ما سره شته څه شای دی سره سلويخت اشرفي دی را سره چرته دی سره ادلته کمیس لاندې مور را لپستنو پتار باندې ګندلی را تیر شه چې وکته سلويخت اشرفي وي قافلې والا سردار حیران دی ورته چې تا خدا پیسې مونږ نه پټولم شوې دروغ نه ویل شو تا ولې رښتیا وې ولې نو وی چې ما سره سلويخت دینار او اشرفي وي ورته چې صاحبہ زه چې کله کور نه راوتم مور راته وی چې دروغ بنوای زه د مور نافرمانی نشم کولای او بل چې کوم رب په دغه قافله کې زروان کړای مدل تک نه هغه رب په ذات باندې ما باور او ایمان او اعتماد دی چې کله دا خبر وکړه سردار د قافلې چې کوم دی هغه خپل هغه تخت یا چې په کوم زیناست هغه نه راکوز شو لاسونو خپل ول خپل کړه او د خپل خلکو تور متوجه شو چې دا داسې ماشوم دی چې د مور اعتماد او وعده نه ماته یو موږ د رب اعتماد او وعده ماته روزانه څنګه چې زما سره په دغه لوټ مار کې زما مشرانم منلې راو ما سره لوټ مار کړی دی نن به دغه ماشوم په لاس باندې مونږه توبه وباسو او تاسو ټول به را سره وباسئ او زما په توبه وستو کې د خپل ځان مشر غړي وی چې د قافلې هغه سردار راغی غوث پاک مبارک په وړاندې رب لا یزال رب متعال په دربار کې د لوټ مار نه توبه وسته او چې قافلې سره سشاو ټول یې ورته واپس کا چې سشاو ور سره ټول یې واپس کا او ته فرمایل قربان نن نه بعد با چې ته د مور نافرمانی نه کوي د خپل مور او مونږ د رب نافرمانی کړو نن نه پس به مونږه د خپل رب نافرمانی چرته ونو
هغه بچپن د دغه خلکو ماشومتوب د دغه خلکو هغه څنګه دی څومره اعتماد بروسا خدای پاک جل جلاله په ذات باندې توکل د دغه خلکو چې داسې نه کدا یې ما نه واخیشتي ما سره به بیا شی پاتې کیږي پلیار کې به زه څه شی کوم زه به خوراک پسې شي کړم زه به سکاک پسې شي باندې کړم دا غم نشته ورسره خو دا غم ورسره ضرور شه چې نه د مور نافرماني وشي او نه د رب نافرماني وشي مونږ او تاسو زم یو خطاکار سیاکار فرد د دغه معاشره یم مونږ او تاسو څومره غلط بیانې کوو هر یو سړی خپل گریبان کې معنی راونی سا مونږ څومره مونږ په زړه کې دا ویو چې کدا دروغ نه وایو دا سیز به مان لاړ شي او کو دروغ د وی د غسیز به ما ته پاتې شي خو هغه رب چې اخیشتون کایم هغه ورکون کایم هغه رب باندې زما او ستا باور او اعتماد نه دغه خلکو داسې باور او اعتماد او بیا چې کله مبارک تعلیم حاصل ک او خپل مرشد پاک ابو سعید مخزومی سے په تصوف کې خپل مرشد پاک دی او ابو سعید مخزومی سے بیاو دور تخپل مدرسه تقریبا دا ورته په 528 هجری کې تقریبا ورته خپل مدرسه حواله کړه غوث پاک سے مبارک ته چې بدی کې علوم او فنون او دا دینی خدمت تکوا او خلکو ته قران او حدیث خایا علامہ ابن جوزی په خپل باندې یو شخصیت دی هغه طرف ته نظم اخیرنه خبره کوم ټیم کم دی هغه مبارک بغوث پاک رحمه الله په وخت کې هغه بیانات او تقاریر او درس او تدریس ته هغه ته بنه کې ناست هغه به وی چې په خپل باندې الله تعالی پورا پیدا کړم علامہ ابن جوزی ثقه شخصیت تر دی فقیم دی محدث هم دی مفسر هم دی خپل باندې یو اعتماد یو نوم دی علامہ ابن جوزی او د غوث پاک رضی الله تعالی عنہ د زمانه سړی دی وی زبانه کې ناستم ما بیا بیانات نا اوریدا ما بیا علمی تفسیرونه او حدیثونه نا اوریدا وی چې یو ځل شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی په جمعات کې ناست دی او د قران کریم مبارک د یو آیات تفسیر بیانوي علامہ ابن جوزی فرمایي په خپل معتمد شخصیت وی چې هغه آیات ما چې واورېده نو د دغه آیات لس تفسیرونه مال راتله لس قسمه تفسیر یا علامہ ابن جوزی فرمایي چې مال راته وی چې ما په زړه کې وی چې راشه نن شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب دغه آیات کې دغه تحقیق او تفسیر او ترجمه نن دې تکینا ودرېږي چې ما قدر دی په دغه آیات باندې پوهیږي که نه پوهیږي ما لکه تقریبا لس تفسیرونه راځي وی چې یو ګوټ کې کېناستم زرګاو مجمع بابا زرګاو خلق براتله علامہ ابن جوزی فرمائی شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب شروع شو یو تفسیر یہ بیان کا مطلب دویم مطلب یہ بیان کا دریم یہ بیان کا لسو تو رسیدہ دے مبارک فرمائی چی یو تفسیر با زیادی دا ازما توجہ بورتا زیادی دا چوے دا خو ما تر ورسیدہ زوخ پخپل لوی مفسر و عالم چکلی لسم تفسیر اوکا مبارک فرمائی چی بس دینا پس ورطا مکمل متوجہ شم بیا یو لسم تفسیر اوکا خور تا متوجہ شم دولسم یو کا پنځلسم یو کا شلم یو کا پنځشتم یو کا دیشم یو کا علامہ ابن جوزی فرمائی سلوختم تفسیر غوث پاک رضی اللہ تعالی سلویخ مطالب یا بیان کړه او چې کلی سلویخ مطالب بیان کړه هغه نفس الفاظ وی چې سو ام در توایما وی چې هغه نفس یو فرمایل غوث پاک سے چې الان نرجع من القال الى الحال وی چې خلکو دی وی چې خلکو دا وسه پوری چکم لګیاو مو سلویخ تفسیرونه مو کړه دا علم ظاهر اوس په دغه آیات کې ز تصوف او علم باطن په طرف باندې راځي وی چې کلی چې دا خبر اوکړه چې اوس تصوف علم باطن په طرف باندې راځم د مبارک فرمای ما باندې یو hebat او بهوشی اور اپری وطن تا یو علم په یو آیات کې مبارک فرمای علامہ ابن جوزی سے چې بیا مان د غوث پاک مبارک تعلیم او تعلم والا مجلس په ټول عمر کې نه پاتې بس
چې غوث پاک مبارک به کېناسته زه به ورته ناستم چې کې به نه زه به ورته ناستم. او ابن تیمیه تاسو پیژنئ چې دا څنګه سړی دی په خپله باندې. ابن تیمیه هغه لیکلی دی، هغه یو کتاب باقاعده شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک په هغه باندې لیکلی. هغه فرمایي چې که د چا کرامات په تواتر باندې ثابت دي، تواتر دا مطلب چې په یو زمانہ کې یو خلق مرته دروغ نسبت نه کا دي ته تواتر یي، چې په یو زمانہ کې همداسې خلق ني چې هغې ته دروغ نسبت وشي. ابن تیمیه لیکلي دي که چا کرامات په تواتر باندې ثابت دي په اولیاءو کې، هغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی. او د دوی په وخت کې به دوه مقبرې وي. ابن تیمیه په وخت کې به دوه مقبرې وي، یو به د علماو مقبره وه، په هغې کې به صرف علما دفن کېده، یو به د متصوفینو د اولیاو مقبره وه، په هغې کې به صرف اولیاء دفن کېده. ابن تیمیه په آخر کې دا وصیت کړو چې ما به د علماو نه، ما به د اولیاو په مقبره کې دفن کوئ. مبارک فرمایي دومره تر متاثره و. هغه غوث پاک رحمت الله تعالی علیه چې کوم تعلیمات دي ادا دي. او اخیرنۍ خبره صاحبانو ارته کومه هغه دا ده چې په ټولو تعلیماتو کې د غوث پاک مبارک دویم اهم تعلیم چې دی هغه دی تقوا او اخلاص. تقوا او اخلاص بس دا به نه پرېږدئ. که ته ځان ته رښتیا قادري چې زه قادري یم که نه، په ځان کې تقوا پیدا کړه. او تقوا لنډ تعریف څه دی؟ لنډ تعریف چې ستا نفس او خواهش څه وایي مه کوه، چې دین درته څه وایي هغه وکړه. دا یې آسان مطلب دی. خپل نفس خواهش دین ته تسلیمول، چې دین څه وایي لبیک، چې نفس درته څه وایي د هغې مخالفت کوه. او اخلاص آسان تعریف درته وکړم. اخلاص څه دی؟ چې کوم عمل د رب د پاره وکړه که نه رب د پاره، هغې اجر به بنده نه غواړي. دا اخلاص دی. شیخ جنید بغدادي سے وړوکی دا خبره په دو خبرو ختموم. شیخ جنید بغدادي سے بھی چې ما اخلاص نه زده کړی، نه دا خو خلق، دا خو داسې خلق دی هر چاته ګوري عاجزان خلکو نه مزده کړی. چا ورته قربان نه اخلاص څنګه زده کړی؟ وایي زه ډېر وړوکی وم، ماشوم وم او زما ایخته غټ و او ما سره پیسې نه وي. وایي چې زه رالم او هغه نایي ته مه وایي چې زه مدرسې طالب علم یم، زما ایخته غټ دي، استاد راته ویلي ایخته برابر که، ما سره پیسې نشته. نو خیر دی که الله د رضا دپاره زما د ایخته برابر کم نو څه بده خبره نه. وایي چې هغه نایي راته ووایي چې دا کوم کس چې ناست دی دا به پاڅي، ته به د دې په ځای باندې اول کینې او ایخته به هم د لکټ کوم ورته وي. دی خو ماشوم وړوکی ماشوم و. وایي چې کس هم راته اوچت کړه چې ته خیر دی دا طالب علم دی، ماشوم هم دی، او زه کېنولم ایخته راله برابر که. وایي چې راته وایي چې ځه. وی یو خوشاله وم چې کله رالم. مبارک فرمایي چې کله زه خپل مقام ته خدای ورسولم او صاحب مال او صاحب حال او خدای پاک سره لرا کړه، هغه نایي ډیر بوډا شوو، ډیر بوډا شوو. د زما د بچپن استادو د ویښتو چې پیسې مې راوخیستې لږې ډېرې هم او له واپس رالم او په هغه دکان کې مې پوښتنه وکړه او هغه نایي او صاحب سره ملاو شوم او پیسې مې ورله ورکړې، ډېرې مې ورله ورکړې. وایي چې ما ته وفرمیل چې بچی دا څه شی دی؟ وایي چې ما ورته وویل زه شیخ جنید بغدادي یم رحمت الله تعالی علیه، ډېر وړوکی ماشوم وم، تا له راغلی وم خبره مه. وایي چې بالکل ما ته رایاد شو ښه هغه ته یې هغه صاحب ته یې. وایي چې ما ورته وویل چې زه یم دا پیسې واخله. وایي چې ما ته دا خبره وکړه، دا جملې راته وویله چې ما ته وایي چې بچی ستا سر او ستا ویښته دا ما الله دپاره جوړ کړي او تا ته دا پته نشته چې کوم عمل رب دپاره وشي هغې اجر خلک انسانانو نه غواړي ورته. وایي چې دا ټکي راته وکړه. وایي چې ما د اخلاص معنا د نه زده کړه چې اخلاص خو دې ته وي او نن سبا ما ورته څومره سپک ورته ګورو، ډېره بده خبره ده. اولیاء کرام دی پاکان دی چې ما ته پته ولګېده چې اخلاص دې ته وي چې کله ته نیک عمل وکړې رب دپاره او اجر یې مخلوق نه ونه غواړي، دې ته اخلاص یې. دا د شیخ عبدالقادر جیلانی په تعلیماتو کې تقوا او اخلاص. نو قادریانو صاحبانو چې څومره ما ته ناست دی لږ خپل ځان ما نه ونیسه، داسې پکار ده چې ځان اپډیټ کړو، لږ ځان ته وګورو چې په مونږ کې په الله په ذات باندې بروست څومره ده، اعتماد او توکل څومره دی، تقوا راکې څومره ده، بیا زما او ستا په نیکو اعمالو کې اخلاص څومره دی، څومره اخلاص. دا
د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه تعلیمات دي. خیر دی تعلیمات یا اپناو کړئ که بیا 11وی شریف کړئ بیا خیر دی بیا په ځای باندې ده کنه خو چې تعلیمات د نیغ خپل کړي او 11وی شریف کوي دا ډیره بده خبره راځي هم چې په دې باندې شیخ عبدالقادر جیلانی والله تعالی نه خوشالهږي چې تا نه خوشالهږي اول به په تعلیماتو باندې عمل کړي او دا غې نه پس یا 11وی شریف مناو کړه ان شاء الله رب متعال په در کې با ستا دا 11وی شریف قبول او منظوري خدای پاک جل جلاله د زمون چې څومره د اولیاء او تعلیمات تی پاغه باندې د عمل او پاغه باندې د تک توفیق راکا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ټول یو